عمران خان د پاکستان لپاره یو ډیره غټه او یو ډیر اهمه خبره ومنله. بل طرف ته اسټابلیشمنت مسلم لیگ نون ته یو غټ سرپرایز ورکړی دی چې په دغه سرپرایز باندې په لندن کې یو ماتم جوړ شوی دی. بل د عمران خان د پاکستان اسټابلیشمنت نه څه مطالبه کړې ده. بل د عمران خان معافینامه ډیره په سوشل میډیا باندې ورله، ډیر زیات خلک شیر کوي. تصویران مال هم مخې له راغوجي چې دا عمران خان معافینامه ده. نو دې حواله سره هم څه نوي اپډیټس چې آیا د معافینامه د عمران خان پریشا ده یا د کومې خبرې لیکل شوې دي په هغه باندې هم ډیټیل سره خبره کوو د معافینامه حواله سره. جی ټول نه پهله خدا خبره کو چې عمران خان پاکستان لپاره کومه خبره ومنله او کومه خبره نه انکار کړی دی. یو طرف ته کتا سو ګورنو پاکستان کې سیاسي حالت داسې دي چې اړو پته لګی نه چې را روان حکومت په دچاوي یا کومه پارټي خلک ډیر دي. اخوالډي د پی ټی آی خلک ډیر د پی ټی آی سپورټران ډیر دي. څومره هم سرویو شي کې د پی ټی آی سپورټران ډیر زیات راځي، خو مطلب پاکستان کې سیاسي استحکام نشته. نو پی ټی آی د لپاره کله کله خبر هم مخې راشي، کله خراب خبر مخې راشي، کله د پی ټی آی رهنما گرفتار شي، کله ریلیز شي. او نواز شریف د لپاره حالت خه طرف روان، خو چې کله نواز شریف د پاکستان اسټابلیشمنت خلاف بیان جاری کو، هغه تاسو لپاره پر یو ویډیو کې ویلي هم چې جنرال باجوا یادولو عدلیه کې او جج نیمه یادولو چې د خلاف په ذکر وایي کوم پاکستان د خلکو خراب کړی دی. نو هغه چې نواز شریف چې کله دغه بیان جاری کړی دی نو د هر څه د نواز شریف خلاف شو، چونکه نور د نواز شریف د لپاره حالات رو کېدو طرف روانو. خو دغه بیان نه پس د نواز شریف هر څه د نواز شریف خلاف شو. پاکستان ته چې کوم دغه واپسی و نو هغه هم یو ته مطلب یو قسم کینسل کړی ده. بل طرف ته دا هم خبره ویل چې عمران خان سره مذاکرات روان دي. صدر عارف الوی عمران خان سره په جیل کې 3 غنټې طویل ملاقات کړی دی. د چا په وجه کړی دی، چا خبر عمران خان ته رسول دي، عمران خان ولا سویلی دي. د دې حواله سره لا مکمل اپډیټ نه دراغله، خو دا خبره په میډیا ډیره زیاته زیری گردش ته چې عمران خان سره مذاکرات روان دي. او نو دا خبر هم مخې راغله چې عمران خان یو خبره منلې او هغه خبره د میثاق معیشت ته یعنی د پاکستان معیشت ټیکولو د لپاره عمران خان هر قسم قربانۍ ته تیار دی. او عمران خان دې خبرې نه انکار کړی دی چې زه بهر ملک ته نه ځم، مطلب زه ملک نه پرېږدم. دې خبرې نه عمران خان انکار کړی دی. جی بل عمران خان اسټابلیشمنت ته څه مطالبه کړې. اسټابلیشمنت نه د عمران خان څه مطالبه ده. محمد علي دوران یو انټرویو کې ویلي دي چې عمران خان اسټابلیشمنت نه دا مطالبه کړې ده چې اسټابلیشمنت د هر څه نه شاله شي، د هر څه نه د اوزي او موږ به د خپل کیسونو سامنے عدالتونو کې کوو. موږ دا نه وایو چې زموږ کیسونه د ختم کړل شي. بل په میډیا د عمران خان معافینامه هم ډیره زیاته ورله پاغي خبره کو، خو عمران خان د اسټابلیشمنت نه دا ریکویسټ کړی دی چې موږ خپل کیسونو سامنے په عدالت کې کوو، زموږ له کیسونو د فیر فیصله وشي. جی بل کوم معافینامه چې په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته ورله پاغي باندې خبره کو چې په دغه معافینامه کې څه لیکلي دي. په دغه معافینامه کې د عمران خان دسخط هم دی. په دې معافینامه کې لیکلي چې زموږ د پارټي رهنما عباد فاروق زوی وفات شو، پاغي ډیره زیات خفایم او زموږ کارکنان او لیډرشپ نو مې واقعیت حواله سره جیل کې دي او زه نو مې واقعیت مکمل خلاف یم او زه به حیثیت چیرمن به حیثیت پاکستان تحریک انصاف چیرمن د آرمی چیف او ټول پاکستان نه معافي غواړم. او آرمی چیف ته زما گزارش دار چې نو مې واقعیت کې ملوث کارکنانو سزاګانو کې د کیمرا شي او زه دا امید لرم چې مستقبل کې به د پارټي رهنما د پارټي هر یو کس هیڅ کله هم قانون په لاس کې نه اخلي. دا په معافینامه کې دا خبر لیکل شوی دی. خو بل طرف ته د عمران خان وکیل نعیم پنجو ته ویلي چې دا معافینامه جیلی دی. عمران خان خپل موقف باندې کلک ولاړ دی او دا صرف یو پراپګاندا ده او د عمران خان چې کوم دسخط دا هم فیک دی. بل د عمران خان حواله سره دا ویلي دي چې عمران خان هم سلی کې سلیټر لیکي یا افیشل سم لیکي، هغه په انګلیش کې لیکي. د عمران خان اردو دومره سترانګ نه ده. تاسو له معلومه چې عمران خان قرآن شریف په جیل کې غوښتو چې مله د انګلیش ترجمه قرآن شریف ملو شي. نو کې د عمران خان اردو دومره سترانګ نه وي، اردو به دغه کوي، خو لیټر یا افیشل چې کوم سټیټمنټ هغه وای په انګلیش کې لیکي او دا معافینامه چې کومه ده په اردو کې ده. نو اداره عمران خان معافینامه نه ده، عمران خان وکیلانو ویلي. دا اپډیټس ډیر زیات امرونه. جی والسلام.